خواست کوم چې راشي او د خپلو زړونو خیرات اظهار وکړي. شروع کوم د هغه لوی ذات په نوم چې بخونکی او مهربانه دی. پناه غواړم د هغه شیطان رټلی شوي نه چې کوم زموږ د پښتنو په صفونو کې د بې اتفاقۍ اچولو کوشش کوي. زه نن حقیقت کې ډېر خوشحاله یم ځکه چې ما ته دلته یو دا موقع هم ملاویږي چې زه د خپلو هغه الزامونه چې په ما لګېدلي وو د هغې وضاحت هم کوم. خو د هغې نه مخکې چې دغه موقع ما ته چا راکړه کمالدین او آیات خان او معشوق او عجبدین او هغه ملګري چې دلته موږ سره شمولیت وکړو ټوپۍ په سر کې د ټولو د زړه د کومې د تنه مشکور یم. زه عزیزانو تاسو به زه ډېر جوور نه یم کتلی خو زه د باچا خان بابا د فکر هغه ادنا کارکون یم. هغه چې موږ ته کوم سبق ښودلی دی هغه چې موږ ته کومه فلسفه راکړې وه هغه دا وه چې د دې قوم خدمت به زه کوم. د دغې قوم د خدمت په لړ کې به بعضې خلکو په ما داسې الزامات لګولي او د هغې ما ته اندازه د بلدیاتو په الیکشن کې وشوه چې یو پراپیګنډه زما خلاف وشوه چې د پلانغار مشران او د پلانغار عوام او د هغوی ځمکه یې ورکه کړله. عزیزانو ما ټول عمر د حق ملګرتیا کړې ده. دا کسان ما له هلته راملل حجرې ته یو څو کسان نو ما ورته وویلې چې دا راته ووایه چې کوم پټی څوک کري هغه د هغوی که نه ویل چې او نو مال چې ما خو د ملاګوري د هغې پټي ملګرتیا په دې اندازه وکړه چې مغه سرکار مغه انتظامیه ته پیسې پټولې ما د هغوی هغه پیسې پوره په پوره راویستې او نن دا دی دلته ما سره هغه ملاګوري ناست دي. تپوس کولی شئ د ټول پلانغار نه 15% روپۍ په سلو کې 15 هغه سرکار واغستې او د هغې ملاګورو پیسې چې ما ته ناست و ما زوی ملګری او ما 9 کروڑ روپیو ته په 9 کروڑه ملو شوي 1.5 لک روپۍ ته ما صرف دا غځې بابوګانو د چیو دپاره ورته وویل چې دا دوی له ورکئ. داسې ده تپوس دې وکئ که نه ده. او ستاسو نه چې زما خلاف غلطه پروپیګنډه خلکو وکړه نو د دې قوم نه هغه پیسې څومره لاړې اربونه روپۍ ستاسو جوړېدې او په اربونو کې هغې نه 15-20 کروڑه روپۍ لاړې او هغه انتظامیه واخیستې. دا زما د دې بچو پیسې وي دا د دوی حق و. خو هغه د حکومت ایجنټان چې کوم دلته وو زه بدنام کړی ما نو نن ما سره په څوونو خلک ملاویږي په څوونو جربه ځمکه په دې کې ورکه شوه. اوس د پړانګار د څوونو جربه ځمکه ورکه ده د یو ځمکه بل پسې او د بل ځمکه بل پسې او دلته یو محرر هغه د پولیس پوي آی محرر کړو هغه د دنیا ډوبه کړله او هغه څو کسانو سره ملګري